نو باو باندې وسته رشوي چې د دوانو جهانو سردار او بیا دې اقد اغود دین خادم د رسول الله مبارک د دین خادم یغود دین د ټول شعبو خادم د علماء د سپلو ځان د حضرت سے وې چې ماته د هزاروی بابا خادم مو ہے جوت بردان وای زه د هغو د سپلو خاورې ومانې ما ته چې الله سره کړي دي دا خپل د مور پلار د استادانو خپل د مشرانو او خپل د شیخ د دعاګانو د برکته او د هغو د سپلو د صدقې د برکته الله ما ته دا را کړي دي نو حضرت رحمه الله چې کله مونږه په لحد کې کله کېښده تاسو په الله یقین وکړئ چې زما د غوږ ته یو غیبي اواز داسې ما محسوس کړ چې ما ته وایي بچیا پریشانه کېږئ ما دومره لوی اداره دومره لوی خانقاه دومره لوی مرکز او دومره لوی سلسله او د دین د ټولو شعبو یو ګلدسته مې درته پرېښې ده او تلې ما او انشاءالله تاسو په دقه لارې باندې کاربند اوسئ الله به چرتې هم تاسو خپل د نظر نه چرته نه کوزي ان شاء الله دی الله د رحمت د لاندې به نو الحمدلله ما ته دا ډیره خوشحالي ده چې زمونږ د حضرت د چمن ځای په ځای ګلان ځای په ځای د هغې قلمونه او ځای په ځای د هغې ونې هغه الحمدلله یو تناور هغه ونې جوړې شلې تناور درختونه جوړ شله الحمدلله پھلدار میوهدار سایهدار دغه ونې جوړې شلې الله تعالی دې پکې نور برکت واچي نو او بل تاسو ته دا وایم چې خلک لری مولیانو پسې مشایخ پسې زیارت وکم الحمدلله زه په خپل ما ته چې کله د دو ما ته یو سفارش راغلی چې هغه بابوزو والو ټلیفون راته باقاعده د بل چا په خولې وینا شو چې جی تاسو راځئ که ماسخوتن لا او یا یو شپه مخکې که تاسو راغلی نو هلته به پروګرام طی کړي نو ما ورته وایي زه خو سفر نه راغلی یم او بلکل ملا مې ټیټه ده او واپس ماله ماسخوتن پروګرام ته رسېدلي نو هغو نه مې معذرت وکړه چې کله د حضرت حافظ صاحب ټلیفون راغی نو بیا زما څخه گنجایش نو د هغې له ماله څه بانه جوړولو یا د جواب ورکولو او یا هغې له تاخیر سره ولې چې هغه زما بچي و او دا زما د پلار بچی دی بابوزو والا هغه زما بچی و او دا زما د پلار بچی دی نو دا د څنګه پرېښودی شمه زه به خپل پروګرام مې هغه به تاخیر سره لاړ شم معذرت به وکړم لیکن د دو مخکې زما بیا جرأت همت دا بالکل نو چې ما دو ته دغه څه قسم مې دغه کړی وی خپل عذر مې یا معقول عذر مې پیش کړی وی نو زما دا همت بالکل نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې الحمدلله د دو چې کوم لاسونو کې کومې جوړې کې تربیت شوی دی والد سے بھی تاسو خبری ہے چې د دارالعلوم دیوبند هغه اکابرو د هغه درسګاه کې او هغه مشایخ د سوري لاندې چې هغه د وخت کبار اولیاء الله او بیا ورته الله دو ته چې کوم استادان دلته ورکړي دي هغه به د وخت ډېر لوی لوی اولیاء الله ورکړي دي او بیا الحمدلله کوم شیخ چې الله دو ته ورکړو هغه د دین د ټولو شعبو خادم او سرپرستو هغه الله حضرت ته ورکړی دی او د ټولو غال نه دو ته ښه رګړه ملاو شوې ده او دې ځای ته الله رسول دی او الحمدلله ما یا ناس عالم دی او زه په خپله د دو زیارت دپاره روزانه الحمدلله دلته ماښام نه بعد مجلس ذکر کیږي خدای دپاره دې مجالسو نه فایده اوچته کوئ راځئ لري مسای دمرا ځان نږدې کوئ کوم ځای کې د الله نوم اخیستل کېږي ملګري راولئ د کالج یونیورسټو د مدرسې دا د کلي اواره لکان د دو دپاره تاسو د رای هدایت جوړ شئ چې دا زمونږ دپاره د هدایت ذریعه د نیکۍ ذریعه او د الله د رحمت او د برکت ذریعه زمونږ دپاره دغه ځوانان به جوړیږي نو دو له ځان سره راولئ د مجلس ذکر ته بیا دقه شان ته د جمعې په ورځ الحمدلله بعد نماز جمعه دلته باقاعده ذکر مجلس کیږي هغه ته د علاقه خلق بھی راځي علما راځي او دینه استفاده وچته کوي حافظ ابن بیت کوي زمانه بیت مقصد ما چې دلته کوم مرګري بیت شوی دي زاغو ته به د قوم چې ما ته ټولو کې مخ کې تاسو راته خپل د بچو په ځای او دا راته د پلار دمه رور دی او تاسو مې بچی راغان مې دغه نو د دو مخ کې زه بالکل دغه ما نو معنا بیت هغه د دونه بیت ته
زمونږ یو سلسله ده، یو تان دی، یو ټوکی دی. نو دې دپاره زه به تاسو ټولو نه درخواست کوم چې دې مبارک مجلس نه او دې مبارک محافلو نه او دغه رنګې څومره د دو مجالس دي هغې کې دو سره کینئ پاسئ. انشاءالله خدای به درته هغه برکات، هغه رنګ، هغه ثمرات کوم چې د حضرت په وخت کې الله به درته حق نصیب کړي انشاءالله. صرف دومره ده چې طالب چې کوم راځي د هغه نیت صفا پکار دی، ځکه چې کله موږ ته تنده ولګي نو موږ خپل تنده ختمولو دپاره ټوټۍ پسې ځو، کوی ته ځو، ولې ته ځو، چینې ته ځو، هغه چینه ما پسې نه راځي. اوس لیکن دا د دنیا قاعده او قانون نه دی. اوږې اسلام روټۍ له به په خپله ورځمه. نو دې دپاره دا زمونږ روحاني غذا ده. دې مجلسو ته به ځان قصدن عمدن به ځان رسوئ چې الله زمونږ دنیا بي اخر بي او زمونږ د ناروان نسل او زمونږ متعلقینو کې دا خوالي، دا برکتونه دا الله دو کې هم کېږي دي. نو بهرحال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه دا زمونږ د والد صاحب شیخ دی، مرشد دی. نو دو کراچۍ ته راغله. نو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هغه ورڅخه تشریف وړه، ورته وویل چې حضرت الله تاسو د غیب نه راویستلی او د الله ډېر بې پناه نعمتونه دي او دې کې د الله یو لوی احسان او نعمت دا دی چې الله تاسو موږ له په لاس راکړی. کني تاسو بسې به موږ کوم ځای ته ګرځېدلی او ټایم به اخیستلی. نو د دارالعلوم کراچۍ سنگ بنیاد دی، تاسو به تشریف راوړی. حضرت سعادت وګڼه ځکه چې زمونږ څومره مشرانو زمونږ حضرت رحمت الله علیه ته بچاوی چې حضرت جماعت ګټه ده، په خپله به لاړ، د جیب نه به یې پیسې ووښلې چې څو به وې چې یاره یو پیره درته عجیبه خبره وکړم. موږ افریقې کې وو، حالانکې افریقا دلته نه څومره دی، دنیا آخري ګوټ دی، و سمندره پورې. نو روجې نه بعد موږ ته ملګرو وویل چې فلانې رسې مانتې یو ډېر لرې دی کوم ښار کې چې موږ وو د هلته نه تقریبا 300-400 کیلومیټره بل ښار کې د یو جومات افتتاح ده او د هغو درخواست راغلی چې حضرت دې زمونږ د جومات سنگ بنیاد کېږي. هغه داسې ځای کې جومات و چې هلته ټول ګوراګان دا سپین چرګوړي، دا حرام چرګوړي که نه دا سپین هغه و پکې او څه دا نور تور پکې هم او مسلمانان پکې هم الحمدلله. نو د بار نه به جازونه راتلل، سمندر لوی سمندر د افریقې. نو دا مال بردار جازونه د دنیا روزانه په سونو به هلته نه تېرېدلل او په هغه پورټ باندې به ودرېدلل، سامان کوزول، اوچتول او دا. نو هغې کې به بعض ورکران، مزدوران، پایلټان دا به مسلمانان راتله. نو هغو څخه به د رهایش ځای نو، د مز عدد ځای به نو. دویم شی دا چې هلته د حلال او د حرام ډېره لویه مسله وه، دا به ورته هم نه وه. نو الحمدلله خدای دې زمونږ دا تبلیغ والا سلامته ساتي. زمانونو دا د مدرسو کار، دا د تصوف کار، دا د خانقاه کار، دا ټول کارونه دا په اخلاص باندې دي. لږ سوچ وکړئ، چاته پته وه چې د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه هغه سوچ، هغه فکر د تبلیغي جماعت په شکل کې به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته به دا قلندران ملنګان ورسي. چاته پته وه د نانوتوي صاحب رحمت الله علیه فکر هغه به الله ګلی په ګلی باندې هغه خور کی. چاته پته وه د تھانوي صاحب د شیخ زکریا رحمت الله علیه فیض الله به د خانقاهونو او علمي په صورت کې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي. او چاته پته وه چې الله د شیخ الهند او د حضرت عطاءالله شاه صاحب بخاری او حضرت هزاروی او د حضرت مفتی محمود صاحب دا سوچ او دا فکر او دا للکار د دنیا د ایوان د قادیانیت لپاره زیر بیس جوړ کی. نن د پوره دنیا په ایوانونو کې قادیانی نوم دا چې کوم د ډېر په دغې باندې کتلی کېږي او دا ټول الحمدلله زما د اکابر د علماء دیوبندو هغه اخلاص، هغه برکات. نو خیر موږ هلته لاړو، حضرت وایي چې بلکل ځم. موږ لاړو یو ډېر لوی ځای، هغو چنده نه ټولوي، هلته مالداره خلک افریقي مسلمانان مالداره دي. نو هغو اول ځای اخلي او ځای کې لاندې اول ټولو کې اول هغو مارکیټ جوړوي، لوی مارکیټ. هغه مارکیټ آمدن چې کوم دی هغه په جومات
او په پارکینګ او په قبرستان دا ټول شوبې هغه د ژوندون او د مرګ دواړو شوبې هغه په هغه چلی. نو دویم دې کې درې کمرې منګه هغه مسافرانو د پاره کم چې په دې جازونو کې مسلمانان راځي او هغه د مز هغه د اودس د هغه د حلال د هغه د حرام د هغه د آرام او د هغه دینی دغه هغه په دې دغه کې ضایع کیږي. نو چې سودل ته جازونه هغه ته بدا ټول شیزونه مفت فراهم کیږي. یو سوچ وګورئ تاسو د مسلمان او دویم دا علاقې مزګزاره دغه دوته به فیدی. نو حضرت سے ما ته پښتو کې وې چې بچیا په جیب کې د 200 رین نشته. نو ما جیب تلاش ک حضرت سے بغو ته ورکړ چې هغه چې حضرت منګ تاسو چندې نه را بللی منګ صرف دل را بللی چې دا خخت تاسو خپل پلاس مبارک مانته کېږي. الله شان ته حضرت سے ما ته پته ده چې تاسو له زما ضرورت نشته د چندې الله تاسو له ډیر را کړ دا لیکن ما ته ضرورت ده. زه پاکستان کې ما چرته قبر کې به ما او دلته به مزونه کیږي او دلته به تبلیغ والا راځي هغه به الله د دین تبلیغ کوي او دا بچي به سبقونه وي دا ذاکرین برازي او دا بانګونه به په کفرستان کې ویل کیږي او ما ته به الله په قبر کې اجر راکړي. دا سوچ موږ له پکار دی. دا سوچ او دا فکر پکار دی چې زما هر شی د الله په دین کې استعمال شي چې څومره زما وسعت ته وسعت نه زیات نه څومره چې الله وسعت استعداد راکړ د دمر راغو کا. نو هغه سیمټ تروړه رااله او هغه زر ګول کړه او خخت ویلته. نو حضرت رحمت الله علیه لزدولس خخت ترتیب سره اوله ګوله. بیا د هغه بعد کرونا رااله. کرونا نه بعد څه کله لاړم نو الحمدلله سکاله اوله جمعه هغه ماته د روزې نمخ کې وې چې د روزې اوله جمعه دا به تاسو الته پراو. نو الحمدلله دی الله لاړم علی شان ډبل منزل جمعه چلته هغه ویرانه زمکا او چلته دی الله دا دغه قلندران او یو د تبلیغ جماعت ملتناستو ماشاءالله هم پاکستانیانو مختلف څه پښتانه څه پنجابیان او یو جماعت راغلو هغه ولته مهنت کولیږي او په خلکو باندې. نو الله دې منګه هر څه خپل د دین لپاره قبول وګرځي. نو خیر حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت الله علیه چې کله راغی نو وخت تاریخ مقرر شه. نو دارالعلوم کراچۍ هغه وخت دا ټلیفونونه دا موبایل دا نټونه پرې دی دا پی ټی سی ایل ومانو په کراچۍ غونډه کې خاریه کې دا نایاب و دا پی ټی سی ایل وما دا ډېر رستو بیانوم کې عام شوی دی. نو حضرت فرمایل ټیک ته اعظم نو دا پورا دا تبلیغیان دا مولیان دا طالبان دا مسلمانان دا د دارالعلوم کراچۍ په دې ګراوند کې جمع دي سار نه تر ماښام په دې سرو غرمو کې ناست او لاس کې قلم او پنسل دی او کاغذ دی چې زه د حضرت شیخ رحمت الله علیه بنن مونږ ته خپل د ژوند قیمتي مواعظ بیانوي او مونږ به اورو او ځان څه کوه خپل د را روان نسل د تعلیم د پاره را روان نسل د کامیابی د پاره هغه مونږ ځان څه نوٹ. حضرت صاحب چراغ کله شیخ ویل چیر مانته او کمزور نو راغی نو سپیکر هغه وخت بندوبست هغه کړو. حضرت بس دو جملے صرف فرمایله چې اے عزیزانو مولیانو طالبانو خپل قدر او قیمت او پیژنئ. بس دغه حضرت تقریر و د شیخ خپل قدر او قیمت او پیژنئ. تاسو کم خلق یې تاسو منتخب کردا انتخاب کردا خلق یې الله تاسو خپل د قران د پاره خپل د پاک پیغمبر د احادیث د پاره خپل د دین د پاره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله چې چا سره د مینې هغه اخیری اظهار کوي محبت اظهار نو هغه ته بیا الله د دین فقاهت او د دین سمج د دین بصیرت هغه ورته الله په زړه کې کیږي هغه رڼا او د دنیا د پاره الله د هدایت ذریعہ وګرځي. نو الله تعالی د دا مدرسه دا اداره او د حضرت حافظ صاحب څومره کارونه او دا څومره مرګري چې زما راغلي علما دي عوام دي د ټولو دینی کارونو کې جماعتونو کې تدریس کې مدرسو کې الله دې ډېر برکتونه واچي. نو بس زما دغه درخواست دی ځکه چې مال مخکې بیا سفروم کولي ځان پروګرام ته رسول لی نو زه به انشاءالله سالانه پروګرام کې خو به زه اسې هم راځم.